بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس سٹوڈنٹانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د فرسٹ کلاس ګلونو ماشومانو مونږه اردو بک کې سبق نمبر 8 په دې بک کې ویلو راځو. نن به سبق نمبر 9 تاسو له درکو راځي چې سٹارټ واخلو. کوم سبق نمبر 9 چې دی پیج نمبر 120 دی او سبق نمبر 9 دی دا غینوم دی باغ کی سیر. صحیح ده. باغ کی سیر مین د باغ سیر. صحیح ده. باغ څه ته وایي چې کوم ځای کې ښایسته شنه شنه بوټي وي، یو ښایسته منظر وي او دغه شان واړه بوټي وي، غټ هم وي، شین چمن وي، هغې ته څه وایي؟ یو باغ وایي. صحیح ده. نو د هغې سیر، د هغې هغه چکر دا به دې سبق کې وایو. ٹھیک شو. لومبی راځي سوچے اور بتائے کیا آپ باغ کی سیر کو جاتے ہیں. سوچ وکړئ او بیا موږ ته ووایئ وایي آیا تاسو کله د باغ سیر ته ځئ یا تاسو کله د باغ سیر ته تللی وئ. نو که تاسو چې کله د باغ سیر ته ځئ یا تللی وئ د هغې جواب تاسو دلته ورکولی شئ. دویم راځي اگر ہر محلے میں ایک باغ ہوتا تو اس کے کیا فائدے ہوتے. صحیح ده. وایي که په هر محله کې په هر کلي کې باغ وو نو د ده به څه فایده وه. ٹھیک شو. نو دا ډیره ښایسته خبره ده چې کله په هر کلي کې په هر علاقه کې یو باغ وي. صحیح ده. هغې دا فایده ده چې هغې ته هر یو کس ورځي. صحیح ده. هغې دپاره خلک چکر له ورځي، هلته چکر وایي، مختلف سیزونه ویني، دغه شان مایند ریفریش شي، چکر وایي، شنه شنه بوټي ویني، ښایسته ماحول وي. نو دا ډیره د فایدې خبره ده. انسان دې سره ریفریش کیږي او ټول دغه ځای ته په یو ځای راجمع کیږي د خپل انجوایمنټ دپاره. ٹھیک شو. بیا راځي کہ آپ جانتے ہیں تو آیا تاسو ته پته شته صبح سویرے باغ کی سیر کرنا ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. چې کله سهار وختي څوک د باغ سیر کوي هغه زموږ د صحت دپاره ډېر زیات فائدہ مند دی. صحیح ده که نه. ہمیں باقاعدگی سے باغ کی سیر کو جانا چاہیے. موږ له باقاعدګۍ سره لکه موږ له پکار دی ډیلی د باغ چې کوم سیر وي هغه چکر ووهو، باغ ته چکر ووهو. ټیک شو. راځو نیکسٹ پیج ته، پیج نمبر 121 ته. اوس راځي باغ کی سیر دا سبق دی. دا به تاسو ته زه په خوږ اواز سره ویم. لومبی راځي تلفظ سیکې، د دې تلفظ وپېژنئ، د دې د ویلو انداز وپېژنئ. صحیح ده که نه. کلیا کلیا، رنگیلے رنگیلے، گہرے گہرے، بلبل بلبل، کویل کویل. ٹھیک شو. دا د دې تلفظ شو. راځو د دې سبق سٹارټ اخلو. غوږ ورته کیدئ. د دې به بیا کم مشکل الفاظ یې هغه به موږ وکړو او بیا چې کوم د دې نثر او تشریح دی هغه به هم تاسو له درکومه. ٹھیک شو. بسم الله الرحمن الرحیم. آؤ آؤ باغ میں جائے، باغ میں جائے جی بہلائے. آؤ آؤ باغ میں جائے، باغ میں جائے جی بہلائے. چل کر دیکھے پھول رنگیلے، پھول رنگیلے نیلے پیلے. گہرے گہرے ہلکے ہلکے، رنگ ہم ان کے دیکھے چل کے. باغ کی کیاری کیاری دیکھے، کلیا پیاری پیاری دیکھے. خوب سنے چڑیوں کا گانا، بلبل اور کویل کا ترانہ. خوب سنے چڑیوں کا گانا، بلبل اور کویل کا ترانہ. ٹھیک شو. چا لیکلی شفیع الدین نیر دا هغه لیکلی مصنف دی. ګوره آو آو باغ میں جای، راځئ راځئ چې باغ ته لاړ شو. صحیح ده که نه. ټول راځئ راجمع شئ. چېرته ځو؟ باغ ته ځو. باغ میں جای جی بهلای. راځئ چې باغ ته لاړ شو. ټول باغ ته لاړ شئ او خپل زړه خوشحاله کوئ. جی څه ته وایي؟ زړه ته. خپل دل خوشحاله کوئ. وګورئ ښایسته موسم دی، خپل زړه خوشحاله کوي. چل کر دیکھے پھول رنگیلے. صحیح ده. تاسو ټول وایي باغ ته راشئ او وګورئ که مختلف ګلونه دي، قسمه قسم رنګونو ګلونه دي هغه موجود دي هلته، هغه وګورئ، خوندونه ترې واخلئ. پول رنګیلې نیلې پیلې، مختلف قسم د ګلونو رنګونه وګورئ چې هغه بعضې پکې نیله دي او بعضې پکې پیلې دي. صحیح ده که نه. لکه د بعضې نیله کلر دی، د بعضې پیله کلر دی. نو دغه ټول ګلونه وګورئ. ګهرې ګهرې، هلکې هلکې. صحیح ده. د بعضې کلر پکې تیز دي، ټینګ ټینګ دي، هغې ته ګهرې ګهرې، هلکې هلکې. دغه شانه بعضې کلرونه پکې کمزوري دي، ښایسته پیکه پیکه هلکه هلکه کلرونه پکې دي. رنګ هم ان کې دیکھے چل کې، چې موږ د هغې رنګونه ووینو او هغوی ته ورشو. صحیح ده. داسې ښایسته ښایسته ګلان دي چې زموږ نظر پرې پرېوځي او هغه زموږ خوښ شي او موږ هغې له ورشو. باغ کې کیاري کیاري دیکھے، د باغ هغه کیارۍ کیارۍ ووینئ. کیارۍ څه ته وایي؟ هغه چوټه حصه د ځمکې چې کوم ځای کې دغه ګلونه خلک کري هغې ته کیاري وایي. نو د باغ چې کومه کیارۍ کړي دي هغه وګورئ، ښایسته ښکاري. کلیا پیاري پیاري دیکھے. کلیا څه ته وایي؟ هغه ګل چې کوم تازه راوخیږي او غټ شوی نه وي. صحیح ده که نه.
کلی کی جمع د کلی جمع ده او پول جو ابھی کولنے والے هو هغه پول چې کوم اوس تازه تازه کولاویږي مکمل کولاو شوی نشي هغه ته سوی کلیا خسته خسته کلیا راوتی دي او خسته خسته کلیا دي راځي چې هغه وګورو ډیر خسته مزیدار ښکاری خوب سنے چڑیو کا گانا بلبل اور کویل کا ترانه او خو برابر واوري سیدا خوب سنے واوري او د چشي د چڑیو کا گانا کوم د پرندو چې د هغه خپل گانا مختلف شور راځي په باغ کې مختلف کوم چڑیو هغه موجود وي سیدا کنه هغه आवाजونه راځي ډیره مزه کوي بلبل اور کویل کا ترانه د بلبل او د کویل کارغه چې کومه ترانه ده هغوی چې کوم आवाजونه کوي خپل ساوند وي هغه واورئ راځئ د دې نه خوندونه واخلئ شفیع الدین نیر دا هغه لیکلی دی نو دا د دې هغه یو شارټ کم مشکل الفاظ هغه مې تاسو ته ویلو دې نه بعد به زه اوس د دې تاسو ته چې کوم د دې نثر او تشریح ده هغه به هم درکمه لومبی راځي ګوره ټهرې اور بتای وی ودرېږئ او بیا موږ ته ووایئ باغ میں کیسے پول ہے په باغ کې څنګه پول دي صحیح ده په باغ کې څنګه ګلان دي نو په باغ کې ښایسته ښایسته ګلان دي او مختلف رنګیلې او دغه شان نیلې اور پیلې نیله هم شته ښایسته رنګونه والا هم شته او پیله هم شته نو په باغ کې دغه ګلان موجود دي باغ کی کیاری میں کیا ہے د باغ په کیاری کې څه دي نو د باغ په کیاری کې ښایسته ښایسته ګلونه دي کیری هغې ته وایي چې کوم د باغ وړه ټوکړه وي او هغې کې خلک ګلونه کري هغې کې خلک ګلونه کري ټیک شو نو راځو ګوره هم نیسی کا موږ څه زده کړل باغ میں رنگ برنگ پھول اور مختلف پرندے ہوتے ہیں په باغ کې مختلف رنگونه ګلونه او مختلف پرندې موجودې وي باغ کی سیر سے دل خوش ہوتا ہے او د باغ د سیر په وجه زړه څه کېږي خوشحالېږي زړه ته سکون ملاویږي سړی چکر ووایي د هغې سیر وکړي نو تاسو هم کله کله د باغ سیر کوئ ټیک شو راځو د دې کوم نثر او اشعار دی دلته کاپۍ باندې موږ لیکلی دی دې ته وګورئ ٹھیک شو ګوره سبق نمبر 9 دی او باغ کی سیر اشعار کی نثر اور تشریح ٹھیک ده دا نهم نمبر سبق دی او کوم شعرونه چې موږ ویلي ٹھیک شو دا غي نثر او تشریح نثر مين دا چې کوم سبق فهم دی لکه بازي نظم دی او شعرونه دی هغې ته اشعار وي او نثر څه ته وایي چې کوم د سبق فهم کې وي لکه اوس فار ایگزامپل میرا سکول یو سبق دی نو دغه نثر دی او تشریح دغه تشریح کول دي باغ ته تللو ویلي دي صحیح ده که نه چې تاسو ټول باغ ته لاړ شئ او سب باغ میں جاتے ہیں باغ میں جا کر دل خوش کرتے ہیں او راځئ باغ ته ټول باغ ته ځو او باغ کې خپل زړه خوشحاله وو صحیح ده کیونکہ باغ میں خوب رونق ہوتی ہے ځکه چې په باغ کې ډېر ښایسته رونق وي هری بری گھاس اور درخت اچھے لگتے ہیں هر طرف ته خسته شینکې وي ګاس وي ګیا وي او درخت کم بوټي چې هغه ډېر ښایسته ښکاري ټیک شو دویم شعر راځي ګوره چل کر دے کے پول رنگیلے نیلے پیلے نثر به د دې څنګه ولیکئ باغ میں جا کر نیلے پیلے مختلف رنگوں کے پول دیکھتے ہیں چې کله موږ باغ ته لاړ شو موږ نیلے نیلا پیلے پیلا مختلف رنگونو ګلان دی هغه موږ وینو تشریح ولیکئ شاعر سب کو باغ میں چلنے کو کہہ رہا ہے شاعر چې هغه ټولو ته د باغ د تګ وایي چې ټول باغ ته لاړ شئ چکر ووهئ کې باغ میں جا کر مختلف رنگوں کے پول دیکھے چې تاسو کله هلته لاړ شئ په باغ کې مختلف رنگونو ګلونه وګورئ باغ میں نیلے پیلے اور کانسی پول کلے ہوتے ہیں او په باغ کې مختلف نیلا پیلا او کانسی چې کوم مختلف قسم ګلونه دي هغه ټول په هغې کې موجود وي ښایسته غوټۍ کولاویږي جو آنکھوں کو بہت اچھے لگتے ہیں هغه په سترګو باندې ډېر ښه لګي ورپسې نیکسٹ شعر راځي हाँ دریم نمبر شعر دے گہرے گہرے ہلکے ہلکے رنگ ہم ان کے دے کے چل کے نثر بول کے باغ میں جا کر ہم ان پھولوں کے گہرے اور ہلکے رنگ دے کے مونږه باغ ته چې کله لاړ شو موږ د هغه ګلونو ګهره کم تیز رنګونه دي او کم پیکه رنګونه هغه موږ وینو تشریح به ولیکئ باغ میں جا کر ہم ان پھولوں کے رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں چې کله موږ باغ ته لاړ شو دغه ګلونو رنګونه موږ وینو بعض پھول گہرے رنگ کے ہوتے ہیں جیسے سرخ گلاب اور سورجمکھی وغیرہ بعض چې کوم ګلونه دي هغه گہرے رنگ وي تیز رنګونه وي لکه څنګه سرخ گلاب تیز گلاب سور سوي هغه ټینګ رنگ وي سور اور سورجمکھی چې کوم सूरजमुखी दागा वगैरह कुछ फूल सफ़ेद हल्के गुलाबी और हल्के पीले हैं जैसे मोती वगैरह और बाज़ कम गुलान दी स्पिन भी हल्का भी गुलाबी भी लका संगा हल्के पीले रंगुने भी लका संगा मोतिया वगैरह सही ना बल शेर राजी सलोरम नंबर बाग की कियारी कियारी देखे कलिया प्यारी प्यारी देखे नसर बोली गई बाग में जाकर हम कियारियाँ और प्यारी प्यारी कलिया देखे बाग तचकल मंगलाश मुख्तलिफ कियारियानी और मुख्तलिफ खस्ता खस्ता कलियानी गुरु तशरीह शायर कहते हैं कि बाग में चलकर उसकी कियारियाँ और प्यारी प्यारी गलियाँ और प्यारी प्यारी कलिया देखते हैं چې کله موږ باغ ته لاړ شو شاعر وایي نو هلته موږ مختلفو ښایسته کیارانې ګورو او مختلفو لومبی شعر دی وګورئ او باغ میں جائے جی بہلائے نثر به څنګه راځي او سب مل کر باغ میں جاتے ہیں اور باغ میں جا کر جی بہلاتے ہیں راځي ټول یو ځای شو باغ ته ځو او باغ ته ځو او خپل زړه خوشحاله وو ټیک شو تشریح به څنګه لیکئ اس شعر میں شاعر نے سب کو باغ میں چلنے کو کہا ہے ودی شعر کی شاعر ټول یعنی ګور ټیک شو بیا سوئی باغ میں جانے سے دل خوش ہو جاتا ہے
क्यारियों में पौधे लगे होते हैं और बाग की तजलाल शुअल दजला खुशहाली की खस्ता माहौल भी और क्यारियों के मुख्तलिफ पौधे लगी दिली हुई बूटी लगी दिली हुई इन पौधों में फूल और कलियां सजी होती है और बदी बूटों की मुख्तलिफ गुलुना और कम कलियां नहीं आगा पकी लगी दिली हुई ये आधे कुले फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं और दगा कम निमगड़ी गुलान चीवी दाड़ेर ज़्यादा खस्ता खूबसूरत अखकारी ठीक शो नेक्स्ट राजी और पसी लास्ट नंबर शेयर दे शेयर नंबर 5 खूब सुने चिड़ियों का गाना बुलबुल और कोयल का तराना नसर बोली गई बाग में जाकर चिड़ियों का गाना बुलबुल और कोयल का तराना सुने चिकला बाग तलाड़ शू तो चिड़ियों गाना बुलबुल और द कोयल जिकम कोयल दे दागा तराना तासो और औरिदले शई तशरी बाग में बहुत से दरख्त होते हैं परिंदे दरख्तों पर रहते हैं बाग के मुख्तलिफ बूटी भी और परिंदे बाग बूटी की उसीगी इसलिए बाग में परिंदी मीठी आवाज़ें सुनाई देती है दी वजह बाग के परिंदे चिकम ख्वागा ख्वागा आवाज़ों दी परिंदो हाँ मुंगा और चिड़िया गाने गाती है और कम चिड़िया चिदा मुख्तलिफ परिंदी दा गख पले गानी वही बुलबुल और कोयल भी अपनी आवाज़ में गाने सुनाती है और कम बुलबुल चिदे सईदा और कम कोयल ले आगा खूब पखपल खस्ता आवाज़ की गाना सुनाओ कई मुंगतलगिया चिड़े वही हम बाग में जाकर इससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं उमंग चिकला बाग तलाल शू द देना मजाक लुत्फानंदोज की दे शू ठीक शो दा ददी नसर और तशरी व ददी कम सबक नंबर 9 चे दे बाग की शेर शेर अशार मुयल और दागी तशरी हम मंगा वकड़ा और पसी राजी नेक्स्ट पेज था उस ददी मश तरफ तराजू एक्सरसाइज तरफ था पेज नंबर 122 मश्क नए अल्फाज सनवी अल्फाज दी लुम्बे राजी दिए हुए अल्फाज के मायने समझे अल्फाज राकड़ी बदी बानिजान पोई कई अल्फाज मायने गोरा जी बहलाना सतवई दिल खुश होना ज़्ल खुशालवल ज़्ल खुशाली दिल देता वही जी बहलाना कियारी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा जहाँ पौधे लगाए जाते हैं कियारी अगी तो वही ज़मीन यो छोटा टुकड़ा चिकमजे की बूटी लगवल कीगी रंगीले रंगीले सतवई मुख्तलिफ रंगों वाले चिदचा मुख्तलिफ रंगों ने भी अगी तो रंगीले कलिया कली की जमा फूल जो अभी खिलने वाले हो द कली जमा दा अवागा फूल चिकला ताज़ा ताज़ा खुलावीगी अगी तो खलिया आपने क्या समझा नता सोई बदी की सही जकड़ा मंग बदी की जकड़ा च बाकी मुख्तलिफ कलरुना मुख्तलिफ परिंदी मुख्तलिफ गुलानवी सही और दागी शेर डेर मज़ा का इस लोर सा खुशहाली की दुएम नंबर हर शेर पर गौर करें और दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाए तो दा शेरों ने आकड़ी बदी वाने गौर के कम दुरुस्त जवाब देगा ना दायरा तावा कई ठीक शो लुम्बे राजी गहरे गहरे हल्के हल्के रंग हम उनके देख के चल के इस शेर में किस चीज़ के रंग देखने की बात हुई है शेर राकड़े दे बदी शेर की वजह से कम चीज़ रंग बारा की खबर शविदा परिंदों के बाग के या फूलों के नुदामुंगा सबक क्यों येलो चिदलता द गुलानो खबर दा नुता सुदी की टेक वाले शया दायरा ते तावा वाले शे फूलों के द फूलों जिक्र रागले दे सही दा कदा द्वेम राजी आओ आओ बाग में जाए बाग में जाकर जी बहलाए इस शेर के मुताबिक बताए कि किस काम से दिल खुश होता है बदी शेर मुताबिक ताजुआ चिकम कान सरा ज़्ल खुशहाली की बाग में जाने से नए खिलौने मिलने से चटपटी चीज़ें खाने से नमुंगा दावी अली चिद बाग खबर को द टॉपिक नुम दे बाग की शेर नुबदी की राजी बाग में जाने से सही दा बाग लोतला ज़्ल खुशहाली की ठीक शो जिम नंबर बाग की कियारी क्यारी देके कलिया प्यारी प्यारी देके इस शेर के मुताबिक क्यारी में क्या था ददी शेर मुताबिक क्यारी की सऊ पानी परिंदे कलिया नमुंगा सबक की कलिया दलता मुयली ख्याल हम दे नुदी के राजी कलिया पबा किसु कलिया अगर ताज़ा ताज़ा कम पूल अगर चेक कुलाब शुभी नो अगर तो कलिया राजी और पसी नेक्स्ट पेज नंबर 123 और पसी राजी से शेप 3 नंबर मिलाए और शेयर मुकम्मल करे मिलाओ के और शेयर मुकम्मल कई नुगोरा दी चिकम राजी अगर बदे सरा मिलाओ सही दा आओ आओ बाग में जाए दी सराजी दी राजी बाग में जाए जी बहलाए ठीक दा फोटाबर आवाली और दा बतासु फोटी सरा दागशान कंप्लीट कई लाइन बता से ड्रा कई खूब सुने चिड़ियों का गाना दी तसरा जी खूब सुने चिड़ियों का गाना दलता बोली कई बुलबुल और कोयल का तराना दा बदेशान दी सरा ड्रा कई सही दा चल कर दे के फूल रंगीले नीले पीले दी तदारा जी दा बदाशान ड्रा कई नेक्स्ट है बाग की कियारी कियारी दे के कलिया प्यारी प्यारी दे के दा बदी सरा मिलाओ कई नु दा ददी आगा शेर मुकम्मल शू ठीक शो बल सलोरम नंबर राजी दिए हुए सवालों के जवाब लिख के सवालों ने राकड़ी दी ददी जवाबात वाली कई अलिफ नंबर राजी इस नज़म में फूलों के कौन कौन से रंगों का जिक्र आया है बदी नज़म की द गुलानो कम कम रंगों जिक्र शवे दे सही दा ददी जवाब तास्तदल जल्दी कमलान दी ददी जवाब बोली कई जवाब नंबर अलिफ या 1 फूलों के इस नज़म में फूलों के नीले और पीले रंगों का जिक्र आया है पदी नज़म की द गुलानो चिकम नीले कलर दे और कम पीला कलर दे दागे जिक्र रागले दे ददी जवाब तासुदा से निकलेशी बी नंबर राजी गोरा इस नज़म में कौन कौन से परिंदों का जिक्र आया है बदी नज़म की द कमी कमी परिंदों जिक्र शवे दे ददी जवाब हम तासु निकलेशी जवाब नंबर 2 बस शार्ट बमदा शानवली कुछ चिड़िया ददी जिक्र पके शवे दे बुलबुल ददी जिक्र पके शवे दे
بل پکې اور کویل په دې نظم کې د دې پرندو ذکر شوی دی اور کویل کا ذکر آیا ہے. ٹھیک شو دا جواب داسې لیکلی شي چې اس نظم میں چڑیا بلبل اور کویل کا ذکر آیا ہے او داسې ډایرکټ هم لیکلی شي. صحیح ده. دریم جیم نمبر راځي پھولوں اور پرندوں کے علاوہ باغ میں اور کیا کیا ہوتا ہے دو جملے لیکي. د ګلونو او د پرندو نه علاوه په باغ کې څه څه وي یو د جملې ولیکئ. د دریم نمبر جواب دی جواب 3 داسې لیکلی شي چې باغ میں درخت ہوتے ہیں ان علاوه په باغ کې څه وي بوټي هم وي اور باغ میں دویم به ولیکئ جولے ہوتے ہیں په باغ کې ښایسته زانګوګانې وي جولې وي خلک پکې زانګي لوبې کوي. ٹھیک شو دا هم تاسو لیکلی شئ دا د دې جواب شو. مل کر کرے بات. صحیح ده. پنځم نمبر راځي دو دو کی جوڑیاں بنائے ایک دوسرے سے پوچھے کہ اس نظم کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اور کیوں. دو جوړې دا د سټوډنټانو ټاسک دی دو جوړې به جوړې کوي او تاسو یو بل نه تاسو کوي چې د دې نظم کم شعر تاسو زیات خوښ شو او ولی. صحیح ده. ریزن هم پیش کوي دا تاسو ایکټیویټي شو. لفظوں کا کیل 6 نمبر مثال کے مطابق تصویروں کے نام لکھے اور ان کے حروف الگ کرے. مثال مطابق د تصویروں نوم ولیکئ او هغه حروف جدا کړئ. لکه دلته اگزامپل راکړی کویل نو کویل کاپ واو بڑی یہ لام نو دینه کویل جوړیږي دا جدا کړی دی ته کویل وای. صحیح ده. نیکسٹ پیج راځي پیج نمبر 124 او راځي ګوره دا اوس دی ته وای تیتلی نو د چې کوم ټکی دی هغه هم تاسو جدا کړئ. نو ګوره یو تی ٹھیک شو بیا راځي تی او بیا بولی کوي څه شي لام او چوټي یې نو دا به څه شي تیتلی دغې ته وایي. صحیح ده. بیا راځي ګوره چړیا نو دا ټکي به هم جدا کوي چې پیلنې چې راځي پیلنې بیا سره راځي ړې راځي او بیا چوټي یې راځي او الف راځي نو چړیا دې نه به څه جوړ شي چړیا دې مرغۍ ته وایي. بل راځي ګوره کبوتر وایي دې کوترې ته دا ټکي به هم جدا کوي کاپ راځي پیله بیا سره راځي بی او بیا راځي وو او بیا راځي تی او ری. صحیح ده. دا شان تاسو لیکلی شئ نو دې ته څه وایي کبوتر. ٹھیک شو. قواعد سیکھے قواعد راکړي وای دا ازده کوي. 7 نمبر اس نظم میں سے ملتی جلتی آواز والے الفاظ لکھے جیسے جائے بہلائے. په دې نظم کې چې کوم ملتی جلتی آواز والا الفاظ دي چې یو بل سره یو شان دي. صحیح ده. آواز یو شان وباسي نو هغه ولیکئ د چا په شان جای بهلای. نو صحیح ده. تاسو راځئ سٹارټ واخلئ لکه زه به ولیکم جای پیلنی نمبر دا ملتی جلتی الفاظ دی. صحیح ده. بهلای دلته لیکلی شئ بهلای. دا شان نور الفاظ به مونږ ولیکو لکه مونږ څه ولیکو فار ایگزامپل حل کې بل ولیکو چل کې نه دا یو شان آواز والا الفاظ دي. بل سره راځي ګوره رنګیلې او بل به څه ولیکئ پیلې دا یو شان آواز وباسي. بل څه لیکلی شئ ګانا او ترانه. ٹھیک ده. نو بل لاست ون څه دی ګوره کیاری او پیاری دې ته ملتی جلتی آواز والا الفاظ وایي. ٹھیک شو. دا مونږ ولیکل. دې نه علاوه تاسو خپل هم لیکلی شئ چې کوم یو شان وي ښه تاسو دې نه علاوه نور هم لیکلی شئ. 8 نمبر کا کی کے کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں. کا کے کی استعمال هغې وکئ او جملې مکمل کړئ. وګورئ لومبی راځي هر باغ ډیش ایک مالی ہوتا ہے نو دې ته بس راځي هر باغ کا. صحیح ده. ایک مالی ہوتا ہے مالی باغ ڈیش دیکھ بھال کرتا ہے مالی باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے دلته به کی واچوئ. مالی درختوں ڈیش پرانے پتے چاٹتا ہے مالی درختوں لیکي بس ولیکئ درختوں کے پرانے پتے. صحیح شو. کے براشي مالی گھاس ڈیش کٹائی کرتا ہے مالی گھاس کی کٹائی کرتا ہے. لاسٹ ون سر یہ مالی ڈیش فرض ہے کہ وہ ہر پودے اور درخت ڈیش خیال رکھے یہ مالی کا فرض ہے. صحیح ده. یہ مالی کا فرض ہے کہ وہ ہر پودے اور درخت کا خیال رکھے. ٹھیک شو. نو دا تاسو دغه طریقې سره کا کې کی سره استعمال کوي فل کوي دا جملې. بل راځي پڑھیے 9 نمبر دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھے. عبارت راکړه درست تلفظ سره او روانی سره تاسو وایي. ګوره میرے گھر کے پاس ایک باغ ہے میں ہر صبح باغ میں جاتا ہوں باغ کے پرندے اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد گاتے ہیں رنگ برنگی تتلیاں بھی باغ میں الٹی پھرتی ہے جب کبھی بارش ہوتی ہے تو سبھی پودے دل جاتے ہیں کبھی کبھی بارش کے بعد دھنک دکھائی دیتی ہے میں دھنک دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں. یو پیراګراف دی زمونږ کور سره نږدې یو باغ دی او زه هر سحر باغ ته ځم او د باغ چې کوم پرندې دي هغه په خپل مختلف اوازونو کې د الله تعالی ثنا وایي. صحیح ده. حمد وایي. ټیک شو.
الله تعالی تعریفونه بیانوي او مختلف رنگ برنګ چې کوم تتلیا دي بټرفلای دي هغه په باغ کې دغه شان پاسيږي کینی الوزيږي رالوزيږي او چې کله باران وشي نو ټول پودې چې کوم ټول پلانټس دي هغه داسې په ډک ډک لکه اوبه پې پرتې وي چمچم دغه شان ښکاري او کبي کبي چې کله باران وشي نو هغې نه بعد څه کېږي کوم دنګ چې دی رینبو چې ورته وایي 7 کلر هغه موږ ته ښکاري او هغه چې موږ ګورو هغې ته ګورو ډېره ښایسته منظر کې ډېر خوشحالي ډېر خوند کوي ټیک شو دا یو پیراګراف و د دې عبارت تلفظ هم زده کوي راځو نیکسټ پیج ته پیج نمبر 125 ته اوس راځي कुछ नया लिखे और इससे नवी ولیکي 10 نمبر دی हुई تصویریں देखे हर तस्वीर के बारे में दो जुमले लिखे تصویر راکړې دی دا تاسو وګورئ او دغه تصویر باره کې دوه جملې ولیکئ نو ګوره دا پکچر راکړې دی تاسو لیکلي باغ में पुल खुले है बाग में पुल किले है बाग की गुलونه سدي کولاو شوی دي خسته ښکاري تتلی एक पुल पर बैठ रही है او کوم بټرفلای چې هغه په یو ګل باندې کینی دا شامل پکچر راکړی ها پهلنی جمله بدلته ولیکئ چې یہ صبح کا وقت ہے صحیح ده د سحر وخت ہے ګوره ورته صبح کا وقت ہے او دویمه جمله بس ولیکئ ګوره چې सूरज طلوع हो रहा है सूरज طلوع हो रहा है دا به دویمه جمله ولیکئ نور ته تخکاری لګیا دی ګوره ها طلوع हो رहा है ټیک شو بل څه لیکلی شي بل پکچر ته وګورئ دلته وایي تاسو څه کولی ګوره ها دلته څه روان دي دلته نو دلته ډومبی لیکلی شي چې باغ میں रंग बरंगे फूल खिल चुके हैं रंग बरंग फूल खिले हैं په باغ کې مختلف قسم پول کلرونو والا ښایسته هغه کلاو شوي دي او دویمه جمله به ولیکئ چې یې گیند سے کھیل رہے ہیں او دوی څه کوي لګیا دي گیند سره لوبې کوي دا دوه جملې به تاسو دلته ولیکئ بل پکچر ته وګورئ دې کې څه وایي ګوره دلته څه راځي لومبی به ولیکئ چې باغ میں جھولے ہے په باغ کې څه دي جولې دي کوم زانګوګانې چې دي باغ میں جھولے ہے او دویمه جمله به ولیکئ چې بچی جولا جول رہی ہے او کوم ماشومه چې دا لګیا ده په جوله کې زانګي صحیح ده که نه بچی جولا جول رہی ہے ٹھیک شو نو دا سنټنس به تاسو دې کې واچوئ راځو ورپسې پیج نمبر 126 نمبر پیج ته اس سے راضی आओ करे काम 11 نمبر हम जुमातों से मिलकर पौधा लगाए इस पौधे की देखभाल करें خپل کلاس ویلو د هغوی سره تاسو یو ځای شئ او بوټي ولګوئ او د هغه بوټي بیا خپل دیکبال وکړئ اوبه ورته واچوئ صحیح ده د هغه شان د هغې نور وغیره ټول چیز بندوبست به ورته وکړئ دا ستاسو ایکټیویټي ده 12 نمبر پہلیہ پڑھ کر مثال کے مطابق درست جواب لکھیے اور اس کی تصویر بنائے ټیک شو پهلیه څه ته وایي لکه اوس دا ګل دی دا خپل ډیفاین کوي نو دا دې ته پهلیه وایي صحیح ده چې زه دا نو دې ته پهلیه وایي ګوره اوس دا څه شی دی دا ګلاب دی صحیح ده که نه ګلاب دی دې ته ولیکئ गुलाब पहले गुलाब देने देते बदलते हुए कि गुलाब उस गुलाब फुल जान डिफाइन कई मैं फूलों का बादशाह हूँ चले द गुलूनो बादशाह माँ मेरे कई रंग है और जमा ढेर ज्यादा रंगून दी सही लगने लगा ये वाजी सुर कलर हो नहीं दा मुख्तलिफ रंगूनों की हम की देशी मेरे साथ कांटे भी होते हैं मासरा गने हम वी सही दा फुल जान बारह के लगे देने दी तो पहल लिया बिया राजी गोरा मैं एक नरम पीले रंग का पल हूँ और जो नरम पीले रंग फ्रूटी माँ मुझे बच्चे और बूढ़े शौक से कहते हैं माँ माशुमान और बुढ़ागान ढेर पर शौक से रखरी मेरे नाम का पहला हर्फ है काप और जमा दनुम चे पहला हर्फ काप ते लक जमा नुम द काप नाराजी पहले ने चे कम हर्फ ते नु दास की दिशी तास बोर्त दल तवली कई चिसी शे दागी नुम दे केला मंगो यर कना गोरा माशुमान और बुढ़ागान ढेर पर शौक खरी सही दे कना नागे तवई केला او دل تبول سو कई هغه پکچر به هم ولا داسي خسته وندې ډرا کوي چې केला تاسو خسته پکچر به ډرا کوي صحیح ده کنه ما تاسو د پاره په منډه یو سیزو پکچر ډرا کو نو دا کېله ده دلته تاسو جوړولای شئ ٹھیک شو بلو په سکولای شي دریم 13 نمبر تصویر کی مدد سے پہلیه لیکي تصویر تو ګوره دغه مطابق پہلیه د خبري ولیکي نو راځو ګوره د باره کې بولی کو دا صحیح دا عام دی ته بولی کوي عام ٹھیک شو نو لومبه بدی ته ولیکي چې څه شي مې गर्मियों में आता हूँ زه په ګرمیانو کې راځم لکه دا امونه چې وي دا په ګرمیانو کې وي یخنیانو کې نه وي ټیک شو دا یوه جمله شوه دویمه جمله به ولیکئ چې میں پلو کا بادشاه هو او زه د څه د فروټو بادشاه یم صحیح ده که نه لکه په ټولو فروټو کې دا ډېره عجیبه میوه ده ډېره خوږه هم ده او دې ته د فروټو بادشاه وایي صحیح ده که نه درېیمه جمله به څه ولیکئ چې میں بہت مزیدار ہوں او زه ډېر زیاته مزیدار یم خوندور یم میں بہت مزیدار ہوں دا جمله هم تاسو لیکلی شئ ټیک شو دې نه علاوه نور که تاسو ذهن کې څه جملې راځي هغې باره کې تاسو لیکلی شئ خو زه تاسو ته یو شارټ جملې لیکم اسانې چې په هغې باندې تاسو پوه شوئ ټیک شو امید لرم تاسو به دې سبق نمبر 9 باغ کی سیر بدی به تاسو دماغ رسیدلی وي بدی به پوه شوي وئ انشاءالله بله ویډیو کې به بیا چې کوم سبق نمبر 10 دی پیج نمبر 127
سبق نمبر 10 आज क्या पकाए دا به تاسو له درکو. دې سره زموږ دا ویډیو کم سبق نمبر 9 هغه سره ته ورسېده. کو چېرې دا ویډیو هم خوښ شوي وي زموږ دا چینل وایم ایس لرنرز دا خپل مرګرو سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ چې تاسو ته په خپل وخت سره خپل ویډیو در ورسي او ویډیوز ګورئ، خپل سټډي جاری ساتئ، پیپرو لپاره خپل تیاری کوئ. ان شاء الله زموږ چې څه کوشش وي موږ تاسو لپاره خپل لیکچر تاسو ته ډیلیور کوو. دې سره موږ لره کوي اجازه ته بل ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.